بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 52 صفحہ نمبر دا 145. انن ولا سبق کی مونږ بدا پیژنو معرفت النسب التي على خلاف ظاهرها. بل شی پکې د معرفت تواريخ الروات راویان ول کوم تاریخ معرفت من اختلط من الثقات ثقات حضرات چې کوم مختلط شي دماغو لپیژنګولي کو. بل بسره دا وکړو چې معرفت طبقات العلماء والروات یی چې معرفت النسب التي على خلاف ظاهرها دي اغه نسب پیژنګولي کول چې د ظاهر خلافي معنا ظاهر کې یو شان دي یا وی یو شان دي خو ظاهر خلاف لګي ظاهر بل شان دي دماغ پیژنګولي کو. تمهيد هناك عدد من الرواة نسب إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة چې د سډیر راویان شتا دي چې هغه نسب یو ځای طرف ته شي منه نسبت شي یو ځای پله یا وی غزوی ته یا قبیله ته یا یو کار طرف ته ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا. چې کوم تاسو ذهن ته اوله خبره حاصلېږي د نسب نه هغه نسبت مقصود نه وي. لکه یو سړی ته ویل شي قدوري دی معنا دا نه ده چې دی کټوي جوړولې قدر نه جوړ شوی. یو سړی نه ما به خصاف حساب دی معنا دا نه چې دی کټوي وغیرہ ګڼډل. یو نه ما به شي الفراب وي دی معنا دا نه چې کوډونه فروي جوړول. اندسې دی یو سړی نه ما به شي مثال لبان وی دی معنا د شودي خرڅول بل څه کول وغیرہ نه کوم معنا چې ذهن ته متبادر یواله کې رسی کله کله مقصد نه یاسي وي دا. والواقع واقع د شي چې نو نسب تلک النسب څغو دغه شیانه ته نسبت شي لعارض عرض لهم د څه عارض او څه واجب دي من نزولهم ذلك المكان لك زيت لاړوي او مجلسه اهل تلک صنعت یا کاروبار ول سړي سره کې نیمو چی سره زکه ته نوم پریزي نور هغه دا کار نه کړه ضروري نه دا کار کول خو ګناه نشته کنه مقصد دی چې خیرفت کړه نه وي خو چا سره ناس لګ زګماغه دی وجنه خلق متنامه په خستل کی ونحو ذلك. فائده هذا البحث دې نو فائده څه ده او چې وفائده هذا البحث هو معرفه ان هذه النسب ليست حقيقه. دا پیژنګولي د پکې چې د کم نسبتونه دي د حقيقي نه وي وانما نسب اليه صاحبها لعارض سوى جناسي والمنسوب شوي ومعرفة العارض أو سبب الذي من أجل نسب إلى تلك النسبة بس هغه عارض او سبب پیژندل دي کنه چې د کوم وجنه نسبت شوی امثله لکه موږ سره د یو ابو مسعود البدري بدري نو تل شي دي معنی د جنگ بدر کې شریک وو بلکې الته کې چرته لاړ او رزق ته خلق بدري نه لم يشهد بدرا بل نزل فيها فنسب إليها ځکه نسبت شروع شو. ول مصر يزيد الفقير يزيد سيف چې فقير خنو کنه لم يكن فقيرا وان مصيبه في فقاره في فقار الزهري ځکه ته فقير نه يل شو چې د ملي ډوکی ته لګیدلی او وقشي واغ دی وجنه خلکو ته فقير نه يلو فقير فقر سړی ملي ډوکه متي کنه شډیر غریب شي سړی چې ملامي ماته شولا وډکوي دي او ډوکی دی رجوي د شی ته دی ول فقر تلګیدل فقار زهرته. خالد الحذا معنا د کړای جوړون کمنه دا جوړی کنه لم يكن حذا ان شفل بټانی نه جوړول کړیانی جوتیانی وینه مکان جالس الحذائین مچیان وغیرہ او کړای سره کې نسود او کسانو سره زګه خلکو دي ته حذا نه یلو لکه پیژنګولې خاکی سره. اشهر المصنفات في الانساب د پر مشهور کتابونه لکه مو سره دي الانساب للسمعاني دادي وقد لخص ابن الاسير في كتاب سماه مختصرة نجر کړی دی نامه ده اللباب في تهذيب الانساب ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب اللباب مدینه نور مختصر کړی دی څنګه نو د لب اللباب من شزغیر شزغیان خمس غمانه ده خ مختصر. بل شی دی موږ سره معرفت تواريخ الروات دراویانو تاریخ پیژنګولي لغتا تواريخ جمع تاریخ د تاریخ جمع دی او هم مصدر دا مصدر د باب تفعیل نرسه ارخ يؤرخ تاریخ لیکل وسهلت الهمزه في همزه پکې
شکړی شي د تسهیل پکې شوی دی ارخه ارخو تر وخت ده اصطلاحا وهو التعريف بالوقت الذي تثبت به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها هغه وخت پیژنګولی کول تثبت به الاحوال چې هغه کی کوم احوال پیښ شي هغه موږ ضبط کولی کله من المواليد چې کله پیدا شوی دي مولد تاریخ پیدائش والوفیات تاریخ وفات والوقائع کم واقع وغیرہ پیښ شي او تجوان کې وغیرها نور د شیان المراد به هنا دلته کې د مقصد د چې المراد به هنا هو معرفه تاریخ مواليد الروات وسماعهم من الشيوخ چې دراویانو ولا تاریخ پیدایش مونږ پیژنو چې کله پیدا شي همدا شی ته په کم شيوخ نه دي اوریدل دي سامای کړی دا او قدوم لباس البلاد کم شهرونو د علم په سیلار د رخرات علمیه رحلات علمیه کم زینت کړی دی وفیاتهم تاریخ وفات کم دی وغیرہ کوم تاریخونه وفات شوی دی دا پیژنګولی کول اهمیته و فائدته د دې فن ډیر اهمیت دی وای چې هو فن مهم قال سفيان الثوري رحمه الله سفيان سیبل دی لما استعمل الروات الكذب کله چې راویانو درویغ استعمالول شروع کړل استعملنا لهم التاريخ مونږ له تاریخ رو بسل چوز بسکوي اوس نشه لته چې ما بلانی سړي نو ردل کړي نه بلانای سره ختنه مخ یو پات شو دا یا اټم کې تنوي کوم ټین کې دا شین وینولو او بلانی شهر د کوم تاریخ لاړې مثلا واخه هغه ځای کې خدا شیخ په دې تاریخ نو موجود څنګه چې ماته نو ردل دي ومن فوائد معرفه اتصال سند انقطاعي سند اتصال او کټ کېدل انقطاع پیژندل شي وسره وقد ادعى قوم الروايه عن قوم زن خلق د سیداوی کړي سم د پلانین اوریدل دي فنظر په تاریخ چې کله تاریخ ورپسې وکتل شو فظاهر انهم زعموا الروايه عنهم ظاهر شو چې دوه سیداوی کړي د روایت بعد وفاتهم بسنین چې خدا خو ډیرو کاله بعد د شهیدات څنګه به روایت وکړو معنا تاریخ سره د سړیار ش ظاهریږي کنه لکه موږ د تاریخ د شل 15 کال موږ تیر کو اوس د موږ تاریخ کچا لیکلې شیان لیکلې پلاني کال باندې د شی ته کړي کته درویغ ډیر بیان کی خال د ګیرول شي سنا نه ته په دې تاریخ د شی ته درویغ ورکې نشیل امثله من عيون التاريخ مشهور چې کم تاریخونه دی وغیرہ مثالونه درکېدل الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 63 چې کوم صحیح غوړه خبره ده غده چې پیغمبر علی السلام او ابو بکر عمر سي عمر سو دريش په تکالو وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زحل الاثنين لسنتي 10 خلت من ربيع الأول سنة 11 من الهجرية پیغمبر علیہ السلام چې کله وفات شو د پیر ورځې د صغرمې ټیم او د ربيع الاول 12 تاریخو په 11 هجری کې وفات شوی 11 هجری داخلو وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جمادي الاولى سنة 13 من الهجرية ابو بکر صدیق سے چې وفات شو جمادی الاولى 13 هجری کې وفات شوی وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 سنة من الهجرية عمر صاحب په 23 هجری کې وفات شوی وقتل عثمان رضی الله عنه په ذی الحجه سنه 35 هجری عثمان غنی رضی الله عنه ذل حج میاشت کې په 15 هجری کې وفات شوی او عمره عمر سمرو 82 سنه دواتیا کال وقيل ابن 90 سنه طويلاس کالو وقتل علي رضي الله عنه بشهر رمضان سنة 40 من الهجرية وهو ابن 63 سنة علي رضي الله عنه پر رمضان میاشت کې
څلوېښت هجرم هجري کې شهید شو، د 3 کالو عمر یې و. صحابیان عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام ومات بالمدينة سنة 54. دوه د صحابیان دي چې 80 کاله په جاهلیت کې وخت تیر کړی، 80 کاله په اسلام کې، او مدینه کې واپس شوی په 3 هجری باندې 54 هجری باندې. دا څوک څوک دي؟ هما یو پکې حکیم بن حزام، بل پکې حسان بن ثابت. مخکې چې اصحاب المذاهب المتبوعه هغه علما حضرت چې دغه مذاهب مونږ لرو کنه، اته مذاهب متبوعه نه یل شي. ولیدا په دې کال کې پیدا شي د توفیه سنت پلنګي کال یو پد شي دي. ولید سنت ولید لاندې تلیکلي تاریخونه کنه، توفیه تلاندې لیکلي. ګوره ایمونګ امام مزاغه پیدائش سو وفات تاریخ سو تخای. النعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمه الله په 80 هجری کې پیدا شي، په 150 هجری کې وفات شوی. مالک بن انس رحمه الله امام دار الهجره په 93 هجری کې پیدا شوی او په 179 کې وفات شوی. هو قامتیا. محمد بن ادریس الشافعی رحمه الله امام شافعی سے 150 هجری کې پیدا شوی او چې مونږه امام صاحب کوم ورځ وفات شو، په ماغو ټیم کې امام شافعی سے پیدا شو او وفات په څو کې شو امام شافعی سے 204 هجری. امام احمد بن محمد بن حنبل 164 هجری کې پیدا شوی، وفات په 241 هجری کې شوی. بیا مخته تخای اصحاب کتب الحديث المعتمد صحاح سته شپږ معتمد کتابونه ول چې کوم علما دي مصنفین ائمه حضرات د مغول تاریخ پیدائش او وفات د لوسخای. محمد بن اسماعیل البخاری امام بخاری سے پیدائش 194 هجری او وفات 256 هجری. مسلم بن الحجاج النساپوری امام مسلم رحمت الله علیه 204 هجری کی پیدائش او 261 کی وفات شوی. امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه 202 هجری کې پیدا شوی، په 275 کې وفات شوی. ابو عیسی امام ترمذی رحمت الله علیه 209 هجری کې پیدا شوی، په 279 کې وفات شوی. 201 قامتیا. امام احمد بن شعیب النسائی امام نسائی رحمت الله علیه 214 کې پیدائش، 303 کې وفات. امام ابن ماجه القزوین رحمه الله 207 کې پیدائش، 275 کې وفات. اشهر المصنفات فيه دغه علماء تاریخ د پاره د سنور د پاره مشهور کتاب کم دي. کتاب الوفایات لابن زبر رحمه الله محمد ابن عبد الله الربيعي محدث دمشق لکه محدث د المتوفى سنه 379 هجری وهو مرتب على السنين دي قالوا په ترتیب سره لیکل دي. د مردی مصر زیول على الكتاب السابق د مخکې کتاب نه حشیم شید زیلات لګلی من هل القطانی قطانی سے پیل کړي سمال لکپانی بیا قطانی سے پیل کړي سمال عراقی بیرگی سے پیل کړي دی وغيرهم. بل بحث دلته کې دا خی چې معرفت من اختلط من الثقات هغه څخه حضرات علما چې ورسته په ذهن کې ګډوډي پیدا شي و اته مختلط نه شي. تعریف الاختلاط معنا د الاختلاط لوتن فساد العقل عقل کې څه خرابې راشي. قال اختلط فلان مجهول صيغه سره استعماليږي اي فسد عقله كما في القاموس عقل کې ګډوډي راغلي دي. اختلاط چې شي کوم شي چې سره ګډ کته اختلاط شي. اصطلاحا فساد العقل لك عقل کې فساد راشي او عدم انتظام الاقوال بسبب خراب او عمن او اختراق کتب او غیر ذالک. یا کم اقوال دی کې انتظام نه منتظم ترتیب سره نه نظم سره سپکی وشي ګډ وډ شي یا سترګي کار پرې دی واست نظر ختم شي کتابونه وسوځي نوري واجب کې دلیش. انواع المختلطین علماء چې مختلطین دي مختلط شوی دي دا ولا قسمونه ما نختلط بسبب الخرف
مثل عطا بن السيب الثقفي الكوفي بل من اختلط بسبب ذهاب البصر ذهاب بصر نسترګي لاړ شي نظر ختم شي لکه مثل عبد الرزاق بن حمام السناني فكان بعد انا عمي يلقن فيتلقن شکل ورسته کله سترګي نظر پرې دولدي ته به خلکو شین تیر کو عشای بیا حاصل کړل یتلقن زدا به کړو لکه ځنه استادانو نظر نه یې کنه به چې لمده د پړاو کې کتاب شي زی واورم به ماغنه پړوي مطالعه په بل چا باندې کوي بل د پکې معنی خطوري ته بیا اسباب نخره نور سبب کېدل شي کې اختراع کې کتب لکه کتابونه وسیزونه وکستو عبد الله بن لهيه المصري ابن لهيه رحمت الله علیه ما کته چې حکم روایت المختلط مختلط سړي روایت کولې څه حکم دی يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط کوم شن اختلاط نه مخکې روایت کړي او قبل ولش ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط کوم شن اختلاط نه بعد نه روایت شي اب نشي قبل ول وکذا ما شک به یا شک کوم شنو کې چې نه قبل الاختلاط او بعد شي د اختلاط نه مخکې دي کورسته هغه کې بیا قبل ول نه کیږي اهمیته و فائدته هو فن مهم جدا ډېر مهم فن دی وتكمن فائدته في تمييز حديث الثقه دې ولا پیدا پدې کې پټه چې د ثقه سړي له حدیثونه بیل کې متميز کې التي حدث بها بعد الاختلاط دي اغنا چې کم د اختلاط نه ورسته کړي کم اختلاط نه مخې کړي لردها او عدم قبولها چې کم بعد الاختلاط یا ورد کړل شي کنه کوم قبل الاختلاط یادي قبول کړل شي اشهر المصنفات فيه همختيس هل اخرج الشيخين في صحيحيهما عن ثقات اصابهم الاختلاط آیا امام بخاری او امام مسلم دا ثقات حضراتونه حدیثونه چرته وروړي دي چې ورسته بیا غول عقل کې اختلاط رغلی وي چې نعم ولكن مما عرف انهم حدثوا به قبل الاختلاط امام بخاری مسلم دا غچانه روایت کړی دي چې هغه په باره کې دا معلومه ده چې کوم حدیثونه دوه نه وروړي د اختلاط نه مخ کې دي اختلاط نه ورسته ولا نه دي مختي اشهر المصنفات فيه صنف فيه عدد من العلماء دي متعلق ډېر علماء تصنیفات کړي کله علای والحازمی من هذه المصنفات يد مصر كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم بن محمد السبت ابن العجمي المتوفى سنة 841 هجري دي په کتاب لیکل دي الاغتباط بمن رمي بالاختلاط همخت طبقات خي معرفة طبقات العلماء والرواة درویانو د علماء طبقي تعریف طبقه چشتل شل قوم المتشابهون يشان دي خلقو ته طبقین الش هر چا خپل طبقاوي اصطلاحا قوم تقارب في السن والاسناد وفي الاسناد فقط خلق تل شي چې عمرونه یو شان دي په سند واړو عمر کې یا صرف سند کې یو شان دي ومعنى التقارب بالاسناد سند کې سره نږدې سمانه ايكون شيوخ هذا هم شيوخ الاخر شي کم سړي شیخان دي استادان دي د خسړیم شیخان وي او یقارب شیخ او شیخانو ته نږدې وي اساتذه او کی سره ټچ وي یو شان دي یا لګ مخ تورستي ومن فوائد معرفت دي په جنګلي پیدا ده ای من فوائد معرفت الله الامن من تداخل المتشابهين في اسم چې کوم کسان سره کیو شان دي هغه په نامه کې چې تداخل ونشي دینه بشوکونه دینه په کونه کې ونخو ذالک نور شان دي لانه قد يتفق اسمان في اللفظ کله کله دوه نمونه لفظ کیو شان دي فيظن ان احدهم هو الاخر کله کله سره د ګمانو کې چې ذلک بل کاسته په تمیز ذلک بمعرفت طبقاتهما چې کله طبقي و پیژن دي به تپاته لګيږي لکه یو سړی نسبه کې دي احمد اور کې احمد بن منان دی کالی چې دا پاریس بیر بس نورو نه علاوه کې احمد بن منان راغلو خلبره د احمد بن منان خو یا حکوم احمد بن منان د 342 هجری ولا نه 1442 هجری ولا 1441 هجری ولا 1435 ولا دا په پیژندل شي ورسته ور باندې الوقوف على حقيقه المراد من
عنعنه او بل د چانانه و غیره کې چې کوم حقیقت تناغتا سړی رسیدل شي پته لګي د حقیقت ولا قد يكون الراويان من طبقه باعتبار ومن طبقتين باعتبار اخر ولا دا پیدا په طبقو پیژندل کې څه یو کس ویته ګوري بل کسره طبقه کې یو شان دی لاګي و اعتبار سره چې بل اعتبار سره تو غریبه بل طبقه نه لاګي مثل کوکسه انس بن مالک رحمه الله وشبهه من اصاغر الصحابه کم ور صحابه انس بن مالک سے ته کدی وی توکیدی وهم على العشره في طبقه واحده باعتبار انهم كلهم صحابه دی اعتبار سره چې تاسو وګورئ نه د الله سو کسانو سره په یو توکی کې شمیر چې ټول صحابه دي انس رضی الله عنه پیغمبر اسلام خدمت کړي ولا هغه په ثابت كلهم طبقه واحده چې تا وګورئ صحابه خو صحابه دي ټول یو طبقه ده و به اعتبار السوابق الى الدخول في الاسلام خودي خبره ته چې وګوري چې اسلام ته څوک مخکې داخل شوی دي امده شته په نور شیانو کې یکون الصحابه بز 10 طبقه بیا صحابه څو توکی جوړي کما تقدم په نوعي لکه مخکې تیر شي معرفت الصحابه کې فلکن انس بن مالک وشبهه بطبقه العشره من الصحابه ودا هغه توکی کې نه شاملېږي سابقینو کې خامختی چیرې د ناظر چې کم کس مطالعه کوونکې د وشیانو کې کاروبار لري هغه ته څه کول پکار دي ما زیم بی علی الناظر فيه ناظر ته یون کې تقاریت او تعلی ته څه کول پکار دي یم بی علی الناظر فی علم الطبقات هم سره علم طبقات سره تعلق ستی مطالعه کې یا یغه ته پکار ده یکون عارفا بموالید الروات و وفیاتهم چې دراویانو پیدایش زینونه او تاریخونه او د وفات شیانونه خبر ومن رواه عنه او چې چا د دین روایت کړي چې هغه ته معلومي ومن روا عنهم او چې چا ندی روایتونه کړي چې هغه ته معلومي اساتذه معلومي تلاميذ معلومي وغيرها اشهر المصنفات په کتابي موږ سره کې الطبقات الكبرى لابن سعد رحمت الله علیه بل مصر طبقات القراء لابي عمر الداني بل مصر طبقات الشافعيه الكبرى لعبد الوهاب السبكي بل مصر تذكره الحفاظ للذهبي رحمه الله